ولا تاكلوا او مخري مما دا اغنا لم يذكر اسم الله عليه چې نبی یاد کړی شوی پاغي باندې نوم د الله وانه لفسق او یقینا دا وتل د حکم د الله نه وان الشياطين او یقینا شیطانان چې لا یوحون خامخ وسوسه اچوي الى اولیائهم خپل دوستانو ته ليجادلوکم دید پاره چې جګړه وکړي تاسو سره وان اطعتموهم او که خبر اومنه تاسو د دوی انکم لمشرکون یقینا خامخ تاسو مشرکان یې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ ټول مسلمانانو ته او دغه سي هغه خلکو ته چې کوم په شرک کې مبتلا او د غیر الله په نوم باندې ذبیحه کوله الله تبارک وتعالى داغي ممانعت فرمایل چې په قران کریم کې تاسو ته ډېر وضاحت سره د لیکل شوی دی د حکم درکړل شوی دی چې تاسو د غیر الله د نوم ذبیحه مخوري او بیا دا هم حکم فرمایل چې تاسو ظاهری او باطینی دوه ګناهونه پرېږدي ښکارا ګناه او پټه ګناه دا دوه پرېږدي ځکه چې ظاهری ګناه سره انسان مجاهر ګرځي مجاهر دا الله حکم وی او د الله د محبوب پیغمبر مبارک سنت او مبارکه طریقه وی چې کله یو سړی علی الاعلان او اخکار تور باندې دا غینا انکار کوي یا اخکار تور باندې هغه چې دی پرېږدي نو دې ته مجاهر وي ځینو ګناهونه غپټ وي د بنده او د الله په منځ کې راز وي او ځینې ګناهونه داسې وي چې هغه علی الاعلان د الله او د الله د رسول سره بغاوت وي او داغینه نافرمانی وي نو هغه ته مجاهر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کل امتی معافا الا المجاهرین زما د امت د هر ګناهګار معافی کې دي شي خو د مجاهر یعنی علی الاعلان او اخکار ګناه کول والا معافی نشي کېدي او دغه سي د باطینی ګناهونو ممانعت فرمایل و باطنه پټه ګناه چې په خلوت کې وي په تنهایی کې وي دین ځان ساتي ځکه چې هغه ګناه چې کم په خلوت کې په تنهایی کې انسان کوي روز قیامت د ټولو اعمالو د ټولو نیکیانو د ټولو نیکو اعمالو د پاره د زوال او د هلاکت ذریعہ ګرځي لہذا چې کله یو مسلمان خلوت پاک وي تنهایی پاک وي دي ته وي متقی دي ته وي تقوا چې کله د الله نه سوا بل څوک قتل والا نه د الله نه سوا بل څوک منی کول والا نه او د الله نه سوا بل څوک داسې نه چې سړی دغه نه او شرمېږي نو په دې وخت کې چې کله یو مسلمان د الله د یرینا ځان د ګناه نه رستو کې دي ته وي حقيقي متقی او پرهیزګار وګرنا د معاشري د یرینا د خلکو د یرینا د خلکو د پیغور د یرینا هر سړی د ډېر ګناهونو ځان بچ کی خو چې کله په باطن کې وي په خلوت کې وي په تنهایی کې وي د ګناه موقع ملو شي او اشتها هم ورته وي په دې وخت کې سړی نفس سره مجاهده وکي او خپل نفس د ګناه نه منی کې دا حقيقي تقوا ده او دغه حقيقي جهاد دی نن چې کوم آیت مبارکه ده په دې کې الله تبارک وتعالى دغه د غیر الله په نوم باندې د ذبیحه د خوراک نه ممانعت فرمایي
ولا تأكلوا او مخري مما دهغنا لم يذكر اسم الله چې نوی یاد کړی شوی پاغي باندې نوم د الله علیه پاغي باندې وانه لفسق او یقینا دا وتل د حکم د الله نه دی وان الشیاطین او یقینا شیطانان چې دی لیوحون خامخا وسوسه اچوي الى اولیائهم مخبل دوستانو ته لیجادلوکم دید پارا چې جګړه وکړي تاسو سره وان اطعتموهم او که خبر اومنه تاسو د دوی انکم لمشرکون یقینا خامخابا مشرکان تاسو ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله مخری تاسو د هغه سزنا چې کوم باندې د غیر الله نوم یاد کړی شي ځکه د هر سز خصوصا هغه ذبیحه چې باغی باندې د الله د نوم نه سوا د بل چا نوم یاد کړی شي نو هغه حرام دی یوازې ذبیحه نه هر هغه شی چې اوسې چاله ورکي او باغی کې مطلوب او مقصود د الله رضا نه وي ځکه د الله محبوب پیغمبر او فرمایل چې من تصدق یرای فقد اشرک چا چې د خودنی د پاره د ریاکاری د پاره د نمود نمایش د پاره صدقه وکړه نو د شرک وکړو دا شرک خفی ده ریاکاری دا شرک خفی دی نو لہذا قیامت پر ورځ به الله رب کائنات دی بنده ته وی چې لاړ شه چې چا د پاره تا دا عمل کړی دی دا صدقه د کړی دا چا د پاره دا عبادت موږ د کړی دی چا د پاره دا روزه د نیولې ده او زړه کې د نیت دا و چې خلق ماته نیک وي خلق ماته سخی وي او خلق ماته چې دی هغه ډیر زیات دلیر او بهادر وي نو چې چا د پارستا نیت وو اغه نه د خپل عمل بدله واخله نو لہذا چې کله هم موږ تاسو یو عمل کو بار بار د هغه د نفس محاسبه هغه عمل سره پکار وي دا سینا چې دا عمل کې ریاکاری راشي او هغه عمل هغه ضایع شي نو چې کله هم یو عمل سره د یو مسلمان په ځل کې يروي او پریشان وي ورته فکرمند وي چې دا سینا زما دا عمل دا چته عند الله مقبول نه نو زما دا مهنت به ضایع شي نو دغه یره د اخلاص علامت دی لہذا ریاکار انسان او نمود و نمایش والا انسان لوی علامت دای چې هغه مطمئن وي په خپل عمل باندې ډیر فخر وي پی او ډیر په خوشاله او ډیر ننګ پی کوي او ډیر فخر پی کوي دا د ریاکاری علامت دی نو لہذا قرآن کریم کې الله جل شانه د مخلص او کامل مؤمنانو ذکر په سورہ مومنون کې کړی دی والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم يرجعون هغه خلق چې نیک عمل هم کوي د الله جل شانه د حکم مطابق سنت به توفیق یا نیکی کوي او صدقه کې خیرات کوي نیکی کوي خو وجلت قلوبهم دا غوی زړونه یریږي بیا هم بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه کو چې یا رسول الله دی خلکو نه څوک مراد دي چې دوی نیک عمل هم کوي او بیا هم یریږي دا څوک دي دا الله محبوب پیغمبرو فرمایل چې دا هغه مخلص مؤمنان دي متقیان او پرهیزګاران دي چې نیک عمل هم کوي بیا هم د الله تبارک وتعالى نه یریږي دا سینا چې زما دا عمل چته مردود نشي ځکه یو سړی بظاهر باندې چې هر څومره نیک او تقوادار او صالح او پاک وي او چې کله رب کائنات روز محشر وي چې ستاده ټول نیکی او ستاده ټول اعمال چې د داده خودنه د پاره نعوذ بالله او دا چې د مخلوق د پاره کو چې خلق ما ته ډیر خو سخی وي خلق ما ته ډیر خو مجاهد وي خلق ما ته ډیر خو عالم وي او خلق ما ته ډیر لوی متقی او پرهیزګار وي نو تا د خلقو د پاره کړی دی لاړ شه دي جزاء او بدله هم د خلقو نه واخل دی وجنا علما لیکي چې یو ناوی تیار کړی شو او خپل سهیلیان ول مبارکباد ور کوي او هغه جاړي ټول ورته وي چې ته خو عجیب انسان یې ټول د مبارکباد در کوي او د خوشحالي موقع ده او ته جاړي نو ته په جواب کې وي چې تاسو خو زما رشتہ داران یې زما خپلوان یې عزیز او قریب یې تاسو ته خخ کارم او تاسو ما ته مبارکباد راکوي
زما حقيقي خوشحالي به هغه چې چا د پاره تاسو مزین کړي ما او چا د پاره تاسو ناوي کړي ما تیار کړي ما هغه ما ته وی چې ته واقعي حسینه او واقعي خولي نو په هغه وخت کې وزویم چې آو واقعي چې زما د حسن او زما د جمال د پکار راغی دغه مثال زمونږ استاد دی چې کله الله رب کائنات وی چې زما بندا استاد عبادتونه استاد ریاضتونه استاد نیک اعمال دا ما تقبل دي استاد قرباني استاد حجونه استاد عمره او استاد ریاضات دا ما ته مقبول دي هغه وخت پورې مؤمن لره پکار دي چې دی زړه کې یو خوف او یو يروي بهترین مثال زمونږ استاد د پر د ایمان معیار صحابه کرام دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بهترین مثال دی بیان کړی دی سرنګ چې نبی علیہ السلام فرمای الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید ترمنځ دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای زما د خپل د ربنا دومره لوی قوي امید دی د خپل د ربنا د خپل د رب د رحمتنا دومره لوی امید لرم کچې قیامت په ورځ باندې دا اعلان وشي چې دا ټول انسانان به جهنم تزي صرف یو کس به جنت تزي نو زما د خپل د رب د رحمت نه د امید دغه کس به زم دومره لوی امید ساتم او د خپل د رب د عذاب نه دومره یریګم کچري په ورځ د قیامت دا اعلان وشي چې دا ټول انسانان به جنت تزي او صرف یو کس دی هغه به جهنم تزي نو ما سره دا یره ده چې هغه کس نیم دي ته وي د خوف او د ایمان د خوف او د امید ترمنځ ایمان لہذا د الله تبارک وتعالى د رحمتنا نا امید کېدل هم ګناه ده او دومره پر امید اوسېدل چې سړی نیک اعمال پرې دي دا هم ګناه ده الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید ترمنځ دی د الله جل شانه د رحمتنا پر امید ساتل زما رب رحیم او کریم دی یقینا به مغفرت کوي او د الله جل شانه خوف او ير هم پزړه کې ساتل سمت ذات دی غنی ذات دی او بے نیاز ذات دی کچري دا ټول هغه مقبول اونګرځي مردود وګرځي نه دغه نسو تاسو کول ولا نشته دي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي ولا تاكلوا او مخري مما دا اغنا لم يذكر اسم الله عليه چې نبی یاد کړی شوی پاغي باندې نوم د الله وانه لفسق او یقینا دا وتل د حکم د الله نه وان الشياطين او یقینا شیطانان چې لا يوحون خامخا وسوسه اچوي الى اولیائهم خپل دوستانو ته ليجادلوکم دید پاره چې جګړه وکړي تاسو سره وان اطعتموهم او که خبر اومنه تاسو د دوی انکم لمشرکون یقینا خامخا تاسو مشرکان یې